کتونکو سلامونه کوم. لبخان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کیمرامین ناصر یاسر خان دی. موجود یم په خپل کلي کې، بیا په خپله محله کې. په روټۍ کې هر څه شته دی، خو موږ ځان ته غټې وریجې ښودلي او غټې وریجې خو ستاسو ډېرې زیاتې خوښې دي. نو د دې مقصد دپاره ما چې ما سره د خپل کتونکي یم چې کوم دی په پروګرام به خبرې کوم چې غټې وریجې په څه کې دي او ولې دي. نو غوښه هم پکې ښه ډېره ده او دیګمار هم ډېرې ښې پخ کړي دي، ډېرې مزېدارې دي. نو زو هغه ځای ته چېرته چې پینډه لګېدلې ده، چونکې ما غټې وریجې وخوړې دي، نور پکې چیلي غوښه شته، نرۍ وریجې پکې شته، داسې ده که لمزیبله او هر څه پکې شته. خو زه غورې غټې وریجې خورم. دا ولې خورم زه غټې وریجې؟ وږي زمونږ دا ډش نو زمونږ نه 400 ډش نه دی، زبردست چیز دی، زبردست دي. لرو ځینو نه ولا خلک راځي او خلک صرف دا وریجې خوري، مشهور دي. نو دا د یو مسافر د زوی ولیمه ده او مسافر څوک دی؟ نجیب دی. نو هغه سره هم خبرې اترې کوو. او دلته ډېر مسافر ناست دي، یارې خبت له هم ناست دی. خبت له د خپل ژوند زیاتره برخه چې کومه ده نو په سعودي عرب کې تېره کړله او اړه مې ترې نه کېږي، ډېرې خوږې دي، خو زه هم به دغه ته خالم زیب لا نورې به ته وخورې څه صحیح ده که نه. مونږ سره اوسئ ملګرو. ګرانو کتونکو غټو وریجو مزه م خو واخسته، دا ګوته چې پکې داسې کیک دی که نه نو بس. او دا ده چې د وریجو نه یې پکې زیاته غوښه اچولې ده. ما نری وریجو نه خوړې، چیلي راته پکې نجیب چې کوم دی نو 3 لال کړو، نو د چیلي غوښه هم پکې ده. او دا له زینو له چې کوم دی جان له دا به پېژنې، زموږ په پېښور سبزي منډی کې د ټاپ کاریګران به ورته ووایو، نرمندان به ورته ووایو، سلمینان به ورته ووایو. نو هغه دلته کې کوي. دا خالد له هم راغی. نو ډېرې زړې چهرې د نجیب د زوی د پیدایش او د ولیمې پر ورځ باندې موږ هغه ولیدې. نو دغه تاسو نه هم دعا کوو او خپل هم ورته دعا کوو چې الله پاکي دا خیرات قبول کړي او الله دې ورته دغه زوی نیکعمله صالحه قرآن خانه لوی کړي. ګرانو کتونکو د دې خبرو مقصد مې دا دی چونکې نجیب هم د دې خلاف دی، خو ما وی چې یاره زه لږه دا ولیمه مو ښیم، دا اولاد سره دا مینه مو ښیم، همدغه اولاد بیا راپاسي او پلار ته چې کوم دی نو پلار جوړ شي. ګینې دا اولاد په پیدایش باندې پلار څومره خوشحاله وي، خاندان څومره خوشحاله وي، رونه څومره خوشحاله وي، ترونه څومره خوشحاله وي، رشته دار څومره خوشحاله وي. دا څلورمه پینډه ده او ښه دبادب لږه د یو غټ واده نه زیاته روټۍ پې په دې ورکړله چې د زوی په دغه خوشحال پیدایش باندې یو پلار څومره خوشحاله دی. نو الله دې ورته نیکعمله او صالحه لوی کړي. دا صرف هغه مختصر راشه ګل رحمان ماما د دن وسی او جان لا خو زموږ دلته یو مشر او د نجیب زوی چې زیاتره په سعودي عرب کې وي یا په بل ملک کې وي ګرځي، نو دې هم ولیده پکې او زموږ هم رشته ده. نو به دغه دعا تاسو نه هم کوو چې دا نن 9 ورځ ده، خو مسلسل روزانه حساب سره د دې زوی د خوشحالۍ دا فنکشن روان دی. نو د دې مقصد مې دا دی، موږ ته داسې خلک وایي ویره اولاد مې نشته دی، په 2 کروړه راله راکړه، په 3 کروړه راله راکړه. اولاد ښه مظلومه طبقه څه ده چې د چا لوریانې وي زوی نه وي، دا مظلومه، د چا زامن وي لوری نه وي، دا مظلومه، او د چا چې د سر اولاد نه وي. نو دې خلک دا انتخابي مظلومه طبقه ده. نو د دې خلکو به ډېر خیال ساتئ. نجیبه نن دا افسینه چې ما خبرې وکړې دا دومره لوی فنکشن، دا خلک یاران دوستان ملګري، زه خو لاول ستاسو د ټولو ملګرو راتلونکو یارانو دوستانو چې ما دعوت ورکړی د هغوی ډېره شکریا ادا کوم. او خاص کر خصوصا ما له ډېر میلمانه نورعلي حاجي صاحب دي، خورشید دي د جلالانه او نور ډېر د تې ملګري را روان دي، پلار دي د پېښور سبزي منډۍ، د دې ټولو زه شکریا ادا کوم. او خاص کر د دې کلي علاقې چې د دوی موږ سره دونه مینه ده ماشاءالله چې نن زه وګورم نو زه ډېر زیات هغونې مې زیږ شي چې ماشاءالله ډېر په اتفاق ولاړ دي او خپل د موږ د میلمنو ډېر په ښه طریقه باندې خصمانه کوي او ټول دوی ته موږ انتظار کوو راتلونکو ته چې خدای په خیر راورسوي.
او زه به نور څه ووایم ډېر د خوشحالۍ مقام دی خوشحالۍ دا مقام که نه دا راسره لږ ظاهر که د احساسات خوشحالۍ راسره خو چې دا دي چې بس موږ دا ماشوم وشو نو دا مو اراده وه چې پروګرام به کوو او دا ملګري به راغونډو چې په دې خوشحالۍ کې موږ ځان سره شریک کړو خاص کر زما ورور مشر نن نشته هغه موږ ډېر مس کوو نګار په سعودي عرب کې دی او تاسو هم ورته دوا کوئ موږ به هم دوا کوو او زما چې هلته څونه ملګري دي او څونه خوشحالي کوي ټول رنګونه کوي چې د هغوی ډېره شکریه ادا کوم او باقي دلته چې دا کم ملګري دي د کلي ولس خاص کر د کلي ډېر شکرګزار یم ولاړ دي د هلکان ټول پنور او منډه تړل او خدمت کوي ستاسو هم ډېره مهرباني او د دې نه راتلونکو خلکو ډېره شکریه ادا کوم والله د دغه زوی نیک عمل کوي خوشحاله اوسئ مهرباني جل لکه اولاد ډېر خوب دي دغه اولاد چې کوم دی بیا دغه شي کنه لکه او دغه الوادي که خیر دې خدای کې دا دې زمونږ د وروڼو ډېر ښکلی پروګرام وکړو دغه شان ستاسو هم خدای پاک عزت وکړي کوم د راتلونکي یاران دوستان دي دوی دې هم الله عزت وکړي چې ډېر په مینه په محبت راغله او دا د خپله یو مینه وه چې د بټخیلې پورې د سواته پورې د دیره پورې د ټولو یارانو دوستانو ته وي هغه وایي چې دا مقصد خو دغه دی خو موږ ګوره ګپ مقصد دی ټولو ته وایي چې شپې له به راله راځئ او انشاءالله چې ټول ملګري کو د دیرو کو د سواتو کو د جلاله کو د پېښورو داسې پکې د دې کوواټ علاقې نه وو نو ټول راغلي وو ښه په اتفاق سره او شپې له راغلي وو ټول نو که خیر بېګا تاسو هم دلته موجود وئ چې شپې د 11 او 12 بجو پورې ټولو ګپې مپې هم لګولې او دغه شان دا کوم پروګرام چې دی نو دا د خپل دوی په ځای کړی وه والله دې ورته صالحه نیکعمل لوی کړو ستاسو هم خدای پاک عزت وکړي چې د موقع له راغلی او دا موقع مو وکړه او دا رسم د یارانو دوستانو ته مننه زینوله راشه که نه هلکه ګرانو کتونکو موږ چې دلته کې نه یو او موجود یو نو دا زمونږ محلم ده کلیم دی او رشتم ده زینوله لکه اولاد ډېر خوب وي په اولاد باندې دومره خرچي وشي موږ لیدلي چې هغه اولاد بیا راشي او پلار ته ډېر نیغ نیغ کېږي که نه نیټ باندې اینو اکثر زوی رالګي چې پلار مړ کي لور رالګي چې پلار مړ کي مور مړ کي لیدلم دې په نیټ باندې یعنې دا د پلار دپاره څومره خوشحالي پروردګار زمونږ کشران د هغې نه وساتي او موږ دې ته وساتي او الله دې خیر وکړي او خدای دې دا ماشومو ته نیک عمل لوی کړي نن خو تاسو هم ډېرو ملګرو له دعوت ورکړي او راځي به انشاءالله څه راغلي م دي او څه به راځي دا د زوی خوشحالي ده دا د مسیح خوشحالي مسیح خوشحالي ده ګرانو کتونکو د دې خبرو مقصد مې دا دی زینوله سره چې مې وکړو زینوله دې په پېښور کې کار کوي په سبزي منډۍ کې وي نو لکه دې وخت کې موږ په اولاد باندې دا بچي دا تنکي دا اولاد ډېر خوږ دی ښه هغه بچي دې دا وګوري چې د هر سړي دا وس کېږي چې زه پې دومره تاوانونه وکړم د وسه پورې دغه خبره ده نو چې وس یې نه کېږي نه به پې څه تاوان وکړي نو د هر پلار د زوی سره هم دغه شانتې مینه وي د هر سړی دا غواړي چې زه په خپل بچي په پیدایش باندې هم دغه شانتې خرچې وکړم خو وس یې نه کېږي نو مطلب مې دا دی چې کوم بچي د خپلو پلارانو سره ایغ نیغ کېږي نو هغوی ته معافي وغواړئ خیال یې وساتئ دې پلارانو ستاسو لپاره ډېرې سختې تېرې کړي دي او تېرئ نو د دې نننۍ ولیمې مقصد او مرام هم دا و انجوای هم کړه موږ پکې صرف غټې روجې وخوړې ولې هم غټې روجې وخوړې چې دا دې ځای ډش دی او دوی خو څه بل شان خوږې پخ کړی وې که نه یې نوره نری روجې پکې وې د چیلي غوښه پکې وه نور پکې ډېر خوراکونو د دې خوراکونو ذکر دا بار ځکه کومه چې ما پکې غټې روجې خوړلې دي نو تاسو به وایئ چېرې دی خو صرف غټې روجې وې تاسو صرف غټې روجې خوړې موږ د غټې روجې خلک ډېرې خوښوي که نه نو په دې باندې نو بیا دعا کوو چې الله پاک دې دا خاندان خوشحاله وساتي ځکه چې الله پاک په خوشحالي راوستې ده او خوشحالي یې په ډېره ښه طریقه باندې ونمانځله په غلطه طریقه ونه مانځله دا خیرات دی دا صدقه ده او دا یاران دوستان موږ پکې ډېرې زړې چیخرې ولیدلې چې زموږ ورسره واسطه پاتې شوې وه نو ما ویل چې څو خبرې په دې باندې وکړم ناست دي پکې زموږ د کلي مشتاق لا پکې هغه دی ناست دی خان محمد لا پکې ناست دی نو ټول کلي ته د علاقې ته دا د زوی په خوشحالۍ باندې دا ویناګانې شوې وي نو بس د خپلو اولادو تربیتو کې خیال وساتئ خو بچو ته زما په دې موقع خواست دی چې د خپلو والدینو نه معافي وغواړئ خو تاسو ورسره ظلم زیاتې کوئ پلار نه پیدا کېږي رور نه پیدا کېږي خور نه پیدا کېږي ډېره مننه خوشحاله اوسئ